دویمې خطبې کې هم ټولونه اول خپل ګناهګار وجود ته به تاسو مؤمنانو ته تقوا دعوت درکوم. واقعا تقوا بهترین صفت د انسان دپاره، یو مؤمن دپاره تقوا ویلی شي چې شي ته تقوا ویلی شي انسانیت ته. څه انسان د انسانیت والا لباس واچوي. یو معاشرې کې یو ټکی کېږي، واقعا ډېره د افسوس خبره دی. ځینې کسان د ټکی کوي خو د ټکی غلط دی. الفاظ داسې یاده کوي څه اول دنیا ته انسانیت راغلی دی، بیا مذهب راغلی دی. سوچ مه دی خبرې ته، دا غلطه خبره دی. اول دنیا ته انسانیت راغلی دی، بیا مذهب راغلی دی. یعنی انسانیت یو څه شی دی، مذهب بل څه شی دی. غلطه دی. بابا مذهب ویلی شي انسانیت ته. داسې مه یې چې اول دنیا ته انسانیت راغلی دی بیا مذهب راغلی دی. اول دنیا ته مذهب راغلی دی او مذهب د ویلی شي انسانیت ته. ته انسانیت څه بیله کې مذهب بیله کې غلطي اندیزي کې دی. مذهب باندې عمل کوونکو کې به کوتاهی ورکېږي. مذهب څه چا رخصتی دی، مذهب څه څوک پیروی کوي، نقص به هغ کې ورکېږي. مسلمان به هغه نه وي صحیح طریقې سره. ته الزام په مذهب ویلې لګوي، ته الزام په اسلام و دین و مذهب څنګه لګوي. مذهب کې کوتاهی نشته ده، اسلام کې کوتاهی نشته ده، کوتاهی مسلمانو کې ورکېږي. خدای څه اولین پیغمبر حضرت آدم علیه السلام شکل کې راوستولو، مذهب یا ورسره استولی دی. هغه سره هغه مروج مذهب و دین و مذهب و انسانیت دنیا ته چا خیلی دی؟ انبیاو خیلی دی، خدای خیلی دی، پروردگار عالم خیلی دی. پروردگار عالم څه دنیا ته اولین انسان راوستولو، ماسې انسانان نه و موجود. دین یې ورته راوستولو، مذهب یې ورته راوستولو، نبی ورته راوستولو. اوس دا کوتاهي مو دی څه انسانیت لارې باندې نه څو. دې یوه نمونه هغې ورځې تاسو ولې د پاکستان یو وارې بیا سر ټیټ شولو ټولې دنیا کې. سیالکوټ کې څه کومه واقعه وشوله، ډېره افسوسناکه واقعه وه. چې یو سریلنکا منیجر و کمپنۍ کې کارخانې کې کار کولو، چې هغه باندې بې ګناه دغو خلکو الزام ولګولو چې دوی توهین مذهب وکړو، دوی د پیغمبر توهین وکړو. هغه غریب یې راونیولو، هجوم کې وی ویلو، کوتکو سه ډنډو ډوبلی و صحاب چې سه تیږو سه مړې کو، هغه نه باندې هغه وسولو، هغه جنازې ته یې اور ویر کو. ځنه داسې یایي چې زنده زنده یې مړ کو، ویې سولو. ډېره زیاته افسوسناکه واقعه وه چې د یوه هفته کېږي، تقریبا 10 دن یوه هفته کېږي، ټوله میډیا دې باندې غږېږي. او ځینې کسان بیا راځي مذهب باندې بلیم لګوي. دغو خلکو مذهب سره څه تعلق شته نه دی. مذهبي انسان دا شی کار کولی نه شي چې هغه صحیح طریقې سره مذهب رخصتی وي، پیژندلی وي، فالو یې کړی وي. مذهب خو موږ ته یوه حیوان مړ کولی اجازت نه راکوي. مذهب موږ ته یې ونو، جړو بوټو، تیږو کاڼو یا همداسې هر یو شي حق ښیلی دی چې ته په کول حق رعایت کړي، ته چا څه ظلم ونه کړي. واقعا هغې ورځې کوم ورور یې څه بیان ورکړی وه، ډېر عجیب موږ دپاره واقعا یو شرم مقام دی. چې هغه څه الفاظ یې دا و چې موږ یو حیوان مړ کوو که نه 2 ورې سوچ په کوو، 2 ورې یو حیوان مړ کولې باندې سوچ کوو. دوی مو ورور دوره ظالمانه طریقې سره، دوره صفاکانه طریقې سره، دوره وحشیانه طریقې سره مړ کړلو. دنیا کې کوم ځای کې دا شاعر رایج دی؟ دې کې حکمرانان ملوث دي. کوم قوانین چې دوی جوړ کړي دي، کومې طریقې سره دوی خلکو ته چوټ ور کړی دی پاکستان کې، دغو مذهبي جنون یافته کسانو ته چې دوی مذهب باندې پوه نه دي. مذهب دوی راخستی دی، پیغمبر مذهب خپلې مرضۍ سره چلی چې څه خیل ته یې مرضۍ وي. چا باندې الزام ولګي، چا نه بلیم ولګي، چوک کافر کی، چوک مسلمان کی. دوی مذهب هغه مذهب څه پیغمبر خیلی دی هغه نه دوی نه دي روان. دوی خپلې مرضۍ سره مذهب جوړ کړی دی. دوی خپلې مرضۍ سره خلکو ته سرټیفیکټ یې ورکوي، جنتونه دوی تقسیموي.
جهنمونه دوی تقسیموي دوی مرزی د چوک جنت وستي چوک جهنم ته وستي دوی مرزی د چونه کافر جوړ کی چونه مسلمان جوړ کی تو ته دا حق در کړي چو دا ډیګری د سکوم جنہ د سره د ست خلکو ته دا جنت او جهنم ولا سرټیفیکټ ور کوي کچیر پاکستان کې د خلکو مدرسې نه وی جوړې کړي دا جهادي تنظیمونه نه وی جوړ کړي سپورټ دوی نه کوله او دغه ځکه داغه پردې ملکو کې یک بت وایلا یا څکومي طریقې سره دوی دغه خلکو سپورټ وکړي یا اجرتی قاتلان جوړ کړل نن مغاشیونه پاکستان ته درد سر جوړ شي دي مخبل غلط پالیسه پاکستان د پر درد سر جوړی شي دي نه مغوي پالیسه او کې پاکستان روان دي چلیږي پالیسه بدل نه دي کړی سوچ بدل نه دی شوی پروردگار عالم دې موږ د بد حالات خو حالاتو کې بدل وګرځي نن چونکه مناسبت دا ده حضرت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها ولادت ورزده نو دی پاکی بی بی دغه عظیمی بی بی مناسبت سره تاسو ټول وتا مؤمنان او مؤمنات او ټول وتا هدیه تبریک ارس کو تاسو ټول ته مبارکبادي درکو ډیره مبارک او ورزده کامه هستی نه ده عظیمه هستی ده بی بی او تشیع باندې مو باندې ډیر زیات احسانات دي دغه ورمنی دا وړو کې لقب نه دی چې بیبي ته ملاو شوی دی شریکۃ الحسین دا ډېره وړه خبره نه دی دا شریکۃ الحسین بیبي دی یعنی تو سوچ کوا مولا حسین کوم عظیمه هستی دی یعنی هغه سی بیبي څه مولا حسین سره هاري و خبرې کې هاري و میشن کې هاري و کسی کې شریک وا یو شعر کې یی څه کچېری بیبي نه وای کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود کربلا و کربلا کې پاتې شي وا کې صاحب مخته نه ولاړه کچېری ولیا بیبي نه وای دا د ولیا بیبي برکات ده امام تاسو دا زدره دا تشیع دا مکتب دا مذهب دا د هغه عظیمی بیبي قربانه او نتیجه ده سمته دا مذهب رسوله ده اگه دا متمخانه دا امام باڑی دا سینزانه دا متمونه دا ټول سدی دا دغه بیبي برکات ده دا دی مترسولی دی حدیث عشق دو باب از کربلا و دمشق یکی را حسین رقم کرد دیگری را زینب دا د کوم د کربلا دستان ولا کوم حدیث عشق ده دو دوا باب دی ایوا فتحی مولا وکړه کربلا کې ایوا فتحی شام کې ولیا بیبي وکړه ها ز مختصرا دی بیبي باندې څو خبرې د تکوم ټیمار ستیریږي خو چونکی دغه بیبي واقعا مو باندې ډیر حق ده په کار دې څه لږ څه نه څه گفتگو دی باندې وشي یو صلوات واستي ورمنه باندې اللهم صل علی ای بیبي کچېره شخصیت پیژندوي هغه سی ورمنه ده چې خود مولا حسین امام معصوم د دې ماده کړی ده شاده د غټه خبره ده چې امام معصوم دی ماده وکي مولا حسین د دې ماده کړی ده امام بو دا جمله تاسو په ویر نه کوي چې اخیری ټیم کې بیبي ته ولا چې خوري نماز شب کې نماز تهجد کې ورور حسین په ویر نه کی دا ډیره غټه جمله ده اندیشون سره مولا امام سجاد ورمنی ته کوم خطاب کړی دی انت معلمه انت عالمه غیر معلمه څه مولا دوی ته عالمه غیر معلمه عالمه ټولو عرشی باندې آگاه علوم باندې اما چا تعلیم نه دیر کړي تو ته هر څه پروردگار طرفه دیر کړي شي وی کسا یو قسم ته بیبي صد سوي چې علم لدونی ور سره او دا هر چا کور نه دی چې علم لدونی انسان ته ملو شي گرچې بیبي کربلا وکینا مخکې معلومات ډیر کم دي او کربلا وکینا بعد کوم دي په باره کې ډیر زیات معلومات شته دي هغه سي هستی دي دو څه پنځتن پاک سره ټولو معصومینو پنځتن پاک سره دی زندگی کړی ده پیغمبر اکرم زندگی دار کړی ده ورمنه زهرا بیبي سلام الله علیها زندگی دار کړی ده امام علی زندگی دی دار کړی ده امام حسن مجتبی زندگی دار کړی ده امام حسین علیه السلام زندگی دار کړی ده یعنی صورت اهل کسادی اسمت و طهارت والا ټولو زندگی دار کړی ده کوئی بیبي څکوم شخصیت دی او خطبونه پاته لګیږي چې کومي خطبه بیبي شام کې ویر کړلې دیارو کې ویر کړلې کومي جملې ونه پات شي غنه تاسو اندازه لګیږي چې سوره عظیمه بیبي و دی هدا پوری څه
شیعه خو پرېږده د غیر شیعه کسانو کفار وا بیبي باندې کتابونه لیکلي دي بیبي شخصیات باندې کتابونه لیکلي شوي حتی یو مصر ولا عالم دی هغه یو مستقل کتاب بیبي باندې لیکلی دی نمای دی زینب قهرمان تر کربلا یعنی بیبي زینب څه د کربلا قهرمان بیبي اندا وه فاتحه بیبي د کربلا اندا وه وړه هستی نه دی بیبي او ځنه کسانو بیبي حواله سره کمال دي بیبي خصوصیات صفات بقاعده ذکر کړي دي څه وایي صفاتونه یو صفات طرف ته لګه مختصره اشاره د تکوم څه دی بیبي کې ورکیو هغه دا اوس رضا او د خوشنودي ولا صفات ورکیو دا ډیر مهم صفات نن سبا مو ته ډیر ضرورت ده بیبي چې ته زندګۍ کې نارضایت اظهار نه دی کړي رضایت دا ډیر مهم شاید ډیرو ځایو کې قرآن رغلی دی مثلا سوره مجادله 22 نمبر آیه کې پروردگار عالم هیڅ حزب الله هغه دی خدای گروه ولا کسان څو خدای غوی نه رضی دا خدای نه رضی دی دا رضایت ډیر مهم دی او دا نقطه لګه زده ته خلصوم کله ټیم ما وخستل شي معذرت نه غوړم صدا ډیر مهم مطلب دی دا یو صلوات او محمد و علی محمد یا الله محمد و علی ای بیبي برجسته صفات دا او کربلا کې څوره سخت تکلیفونه مصیبتونه بیبي ولیدل ای دو زمن او غام اتلس بنی هاشم او ځوانان او شهادت علی اکبر غونته کې عظیمه هستی شهادت یورور حسین غونته کې عظیمه هستی شهادت 72 شهدا خیموس ولا خیمو تلاش ولا آر قسم ته حالات باند کې تلاله زنجیر او بستاله سو کې تلاله هغه بیبي څنګه خونی نه بهر نه وتلی هغه بازارو کې ظالمانو وګرځوله هغه په باوجود بیبي بي کې ټکه کولو ما رأيت الا جميلا هغه بل چې خدای لري کې زه چې قسم ډیر خې قسم چې مو بد نه دی لیدلی ارزي و ار حالت کې راځي و ار سور ظالمانو کوشش وکړل چې بیبي وایي چې تکلیف کې او مصیبت کې هم نه بیبي چې ته د ټکه نه وکړي بیبي هغه سخت او نه سخت مصیبتو کې اظهار د رضایت کړي دی اظهار د خوشنودی کړي چې خدای لري کې مو باندې هر قسم ته حالات وی بیبي خفغان اظهار ورکې ونه کړلو کله ورور جنازې ته ودرېده هم بیبي اول ته کې څوک اللهم تقبل منا هذا القربان القليل پروردگار دغه وړه قرباني ولي او بیبي نه قبول وګرځي ته ډېره غټه جمله ده ډېره غټه نن تاسو څو ژوندۍ کې کچيري یو مشکل انداده او ژوندۍ نه زنه هم راځي ته نه راځي بل نه دی راځي جوان نه دی راځي سپینګیره نه دی راځي ښځه نه دی راځي سړی نه دی راځي نه یو راځي زندګي دا رضایت ډیر مهم شاید او زندګي دې شي څه خوشګواره نه کیږي چې ته زندګي چې ته ورسې مثلا صورت دولت ته ملو شي صورت پراپرټي جایداد پیسې ملو شي ته راځي شي نه ای زندگی رضایت موت سے تړلې ده موت سوچ سے تړلې ده موت عقیده سے تړلې ده موت نظریه سے تړلې ده ایمو نن سبا معاشره کې کتستر کې وغړې کنه ایمو معاشره کې نارضایتی سره رضایت نشته ده ایوا مثلا دا ډېر غټه مسله ده ار یو کا زندگی کې راضی نه ده حالانکه نن سبا زندگی څوره خېشي وي دي څوره سہولت سدي ار یو کاس خونی کې ګاډې ویلوړ ده ار چوسه سہولت د پر بهترین اسباب ور سره دي دی په باوجود چې خوشحال نه دي ویلی نه یو خوشحال موسکه یو ګوډر سره ده کنه زغنی رزی نه نه دینه پوسا ګوډر سره وي موسکه یو خونه ده کنه زم نه دینه پورته پخا خونه ویل نه ده پخا ده ویلی دور نه ده ویلی ستر نه ده یو جره بس مکه مده ویلی 15 جره بنه ده 15 جره بده ویلی لاس جره بنه ده ار یو کاس زندگی نه رزی ده او دا کسا ای بیبی کچیری ما تاسو پیروی کوونو پیروی دا شي کوي چې په کار د انسان زندګي نه راضي شي زندګي نه رضایت ډیر مهم شاید دی انسان کله زندګي نه راضي شولو علامه طباطبایی جمله ده د یاد وساتو هغه دا چې انسان کامیاب دی که ناکام دی دا چې انسان خوشحال دی که خوشحال نه دی دا ایما او تا سوچ سي تړلې خبره ده کچیرې ته خپل توقعات لږ کم کې توقعات لږ لاندې راولې نو ته خپله په خپله زندګۍ نه راضي کېدای شي ایدیو ساده مثال زه در کوم ای چې کچیرې ګیلاس کې مثلا اوبه دي که نه ځینې وخت کې موی ګیلاس اوبو په کار دی هغې حصې ته سترګې غړو څوره ډاک دی موی دا ډاکې حصې ته سترګې نه غړو تش حصې ته ډېرې سترګې غړو چې دا تش ویلې دی مو
همیشه دپاره زندګۍ کې هغه شونه څه نه لرو هغوی ته سترګې غړو هغه څه لرو هغوی ته سترګې نه غړو. زه یو دې ساده مثال در کوم تاسو وخت ډېر نه خلم ختموم خپله خطبه دغه ځای کې کسه یو کس کیدای شي بیمار وي یا بیماري ورکې وي هغې بیمارۍ نه دومره تنګ شوي چې هغې زندګۍ نه تنګ شوی یم خودکشۍ ته تیار یم. کم هغه کس ته وایي چې لږ یوه پرچه راواخله 2 پرچې یوه کې زه د تا بیماری لیکم یو 2 تکلیفونه نه نور لیکم د بلې پرچې کې تا ته خدای څه چې دیر کړي دي هغه لږ داسې لیکم. ایوا د بیماری دی مثلا چی شي بیماری ویلی نه شوګر دی بی پی دی چی دی ایدی په مقابله کې څوره شونه د سالم دي څوره شونه خدای دیر کړي دي دا څه کوم نشته هغه ته سترګې غړو چې کوم شته دي هغه ته سترګې نه غړو. کله انسان زندگی کې نگاه بدل کی سوچ بدل کی زاویه بدل کی انسان خپل زندگی نه بیا راضي کیدای شي. شیخ سعدی بزرګور چې څه خپې کې مت چپل یو بټون نو ډېر ورته خپه وم پریشان وم مسجد ته لاړلم څه راغلم خوشحال وم هېڅ واجه هلته مې جومات کې یو سړی ولید څه خپه یې نه وه ما وله خدای شکر دی ما خو صرف بټون نشته دي اخ ته ویلې سترګې نه وړم چې هغه خپه نشته دی. مو همیشه دپاره زندګۍ کې نگاه ټیک نه دی نگاه ځانه پاسه خلکو ته کوو ځکه راضي نه یو که نگاه ځانه لاندې کسانو ته وکړي خپله په خپله راضي کیدای شي. ځکه هېڅ اسپتالو ته څوی خلکو عیادات کوئ بیمارانو عیادات کوئ قبرستانو ته څوی مړي کسوی مردگان کسوی خو دولتو والا کسان کسوی سال دی دافن شوي دي لوړ دي زندګۍ ختم شوي دي خدای غټ نعمت تیر کړی زنده خو یې اوسه پورې دی شي ذریعه سے انسان زندگی نه راضي کیدای شي. ای بی بی مو ته غټ درس انداده غټ سبا کې انداره کړی دی. پروردګاره جامع عملونه قبول و منظور وګرځئ مشکلات ټول آسان وګرځئ. پروردګاره جامع کې چوکم بیماران وي کورو کې